بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستاسو دینی مسائل او دغه حل سره زه موجود یم حضرت علامه مولانا مفتی محمد طاهر سلمه الله تعالی سره کوم سوالات چې تاسو را لیکلي دغه جوابات درکول پر موجود دي. مفتی صاحب دا مرګره دی محمد نعمان طاهری ګاړ پنځپیر نه د تپوس کې چې یو جماعت ته چې پای کې جمع شوی ده په دغه جماعت کې دوباره جمع کول یعنی بیا امامتي کول دا څنګه دي جایز دي؟ ګوره داسې مسجد چې په هغې کې امام هغه هم مقرر دی او مؤذن هغه هم مقرر دی او هغه جماعت کې چې کوم خلک مونځ له راځي یا مونځ کوونکي هغه معلومي او د مونځ وخت هغه پکې هم متعین دی، معنی 15 وخته هغه جماعت کې مونځ کیږي. نو داسې جماعت کې یو اذان او یو اقامت سره محلې والا او اهل مسجد والا چې یو ځل جمع هغې سره مونځ وکړو بیا دوباره جمع کول دا مکروه تحریمي دي. او د کراهت بنیادی وجه دا ده چې چونکې محله کې څه خلک هغه ناراست وي او هغه سست خلک وي نو هغه بیا د عمل ځان دپاره چرته حجت جوړ نه کړي ورنه د جمع هغه مقصد هغه به فوت شي. دویم دا چې کله دویمه جمع شروع شوه بیا د خلکو د زړونو نه به د ړومبی جمع د عظمت او اهمیت دا ختم شي. او دریم دا که دویمه جمع هغه شروع شو یو جماعت کې خلک کوي نو د اول جمع هغه افراد هغه به کم شي او هر یو به وایي یاره ورېږه هسې بله جمع کېږي هغې له به لاړ شم ورېږه هغې له به لاړ شم. او څلورم دا چې د جمع مونځ کې چونکې کثرت مطلوب دی او کله چې یو نه زیاتې جمع شي بیا کثرت په ځای به تفریق شي نو دویمه جمع نه ده پکار. جماعت کې چې یو ځل جمع شوې ده دویمه جمع ته بیا ضرورت نشته. یو ځل نبی علیه صلات وسلام یو دو پریکو په منځ کې د صلح دپاره تشریف یوړو واپس چې نبی علیه صلات وسلام تشریف راوړو نو مونځ نه د جمع مسجد نبوي کې شوی. نبی علیه صلات وسلام جماعت ته رانغی مسجد نبوي ته بلکې کور ته تشریف یوړو او کور والے را جمع کړل او هغوی سره بیا د جمع مونځ وکړو. حالانکه که جماعت ته راغلی و صحابه کرام وو هلته او هغوی له به جمع بیا ورکړې وه مونځ به یې کړی و. که دویمه جمع جایز وی نو نبی علیه صلات وسلام بیان جواز دپاره څه صحابه کرام هغه به ځان سره کړي او دویمه جمع به یې کړې وه. ها داسې جماعت دی چې هغه په لاره کې دی لاروي جماعت دی یا داسې جماعت دی سړی په روډ باندې ځي پټرول پمپ کې جماعت دی د هغه جماعت امام هغه مقرر نه لاروي خلک ځي راځي که هغه جماعت کې دویمه جمع وشي نو بیا هغه جایز ده. مفتی کفایت الله رحمه الله هغوی نه دغه شانتې سوال شوی و چې یو جماعت کې 15 وخته مونځ کېږي امام متعین دی مقرر دی او هغې کې مؤذن هغه هم مقرر دی. هغوی ورته وفرمایل چې کوم جماعت کې 15 وخته مونځ کېږي معنا د جمع اهتمام او انتظام پکې شته په نزد د امام ابو حنیفه رحمه الله دغه جماعت کې دویمه جمع دا مکروه ده ځکه جمع اصل کې هغه ړومبی جمع ده او جماعت کې یو وخت کې فرض مونځ دپاره یو جمع بس هغه مطلوب ده. نبی علیه صلات وسلام زمانه مبارک کې خلفای راشدین د هغوی په زمانه کې صحابه کرام د هغوی په زمانه کې جماعتونو کې صرف د یوې جمع معمولو ړومبي جماعت نه بعد ړومبی جمع نه بعد بیا د جماعت طریقه بیا دویمه جمع کول دا ډو رواج نو. دویم جماعت سره د ړومبی جمع هغه افرادو کې سستی پیدا کیږي. ها کفایت المفتی دریم جلد صفحه 140 باندې هغوی لیکلي دي وایي چې کم ائمه هغوی د دویمې جمع اجازت ورکړی دی نو هغه چاته دی چې هغه نه اتفاقي طور باندې جماعت پاتې شو نو هغوی ته اجازت دی خو بیا هم وایي چې نه به هغوی اذان کوي نه به هغوی اقامت کوي. د ړومبی جمع هغه په ځای باندې هغه ځای به هم پرېږدي هغه به بدلوي خو ګورې هغه بیا هم دا ویلي دي کفایت المفتی کې هغوی مفتی کفایت الله صاحب ذکر کړي دي چې روزانه داسې کول اهتمام سره او بیا هغې دپاره یا خلق رابلل یا ترغیب ورکول بیا وایي دا ګوره د هېڅ چا په نسب باندې جایز نه دي او بیا وایي قطعا دا ممنوع او مکروه دي. ها البته داسې چا نه جمع شوې ده او راغې نو هغه که چېرته کې د جماعت د حدودو نه بهر کمره وي یا صحن وي هلته بیا کولی شي خو دویمې جمع دپاره مستقل اذان او اقامت دا ضروری نه دی.
ړومبې اذان او اقامت دا ولا کافي دی که اقامت اونشي نو بهتر دی ها که چېرته چا وکړو نو ګوره ګنجایش دی خو ښه خبره دا ده چې کوم د محلو جماعتونه دي چې په هغې کې امام مقرر دی او هغې کې اذان مؤذن هم مقرر دی او بل دا محلې والا خلک هغه هم مقرر دي نو پکار دی چې هغه خلک دویم جمع نه کوي.